زما یو شاګرد دی اوس هم لاګی کې امام دی د مموند دی وی زمونږ مموندو کې دغه شان د ماشومانو مدرسه وه په کې یو کابلي هلک او قرآن یاداو 14 که 14 سپاري یادې کړي وي د استاد نه سبق واغستو هغه کېنه سبق یې وي په سبق کې په قرآن را پرېوته مړ شو کال پسې مور پلار رالو په دې ملک کې ګرځېدلي وو بیا اخر دا چې ممندو ته لاړو وی دلته د قرآن یو مدرسه شته چې لاړو هغه ټی وي د دې ماشومانو استاد ته د جنازې له کمپلتل نو ا ماشومان ناس سبق وی دا ابای بابا لاړو یو بس تکړه ماشومان را پاسې دی بابا خیر راځي څه کوي ودا شان موږ یو بچیو افغانستان ما قرآن را لګلو نور کله هغه په کال کې یو پیرنی مراغي دا اوس د کال د پاسه وخو شو ورته نه راغلی موږ سره غم دی چې مړ دی که ژوندی دی هغې ماشومان ورته وایي چې بابا دلته یو طالب مړ شوی دی یو کال کېږي خو نور خو موږ ته پته نشته دی او مولوي صاحب به اوس راشي خبره ورسره دې کې چې لږ ساعت تېر شو مولوي صاحب راغی هغه ماشومان ورته وایي چې دلته کې یو ابی بابا راغلی دي او هغې دا شان یو خپل بچی ګوري دې کې مولوي صاحب راغی مولوي صاحب کمره کې کېناستو دا ابی بابا یې ورله بوتلو راشه درشه وشو مولوي صاحب یې چای اوبه وکړلو بیا ورته یې بابا څنګه راغلی یې یاره مولانا زمونږ یو بچی دی مونږ قرآن له رالېږلی نور کله به کال کې یو پیره دوه راغی دا پیره د کال د پاسه وخو شو رانغی د هغه معلومات کړو نو مونږ پاکستاني شناختي کارډ وایو او هغې ورته تذکره وایي دې شناختي کارډ ته کابلیان تذکره وایي نو مولوي صاحب د هغه پیزار جامع تذکره ټول سنبال کړو مولوي صاحب پاسېده پانډه کوټ یې راواغستې بابا ته دا په خپل لاس وګوره اجې بابا سپړدلو نه په ژړا شو وی دا زما د بچي جامې دي دا وله ما جوړې کړې وي دا پیدار وله ما اخیستی و او تذکره وي دا یې نوم دی زما دا نوم دی بس باباجي تقریبا څه د پاسه کال وشو دی وفات شوی دی مونږ ښخ کړی دی د دې کابلیانو یا د دې بعد مامندانو غلط رواج وي وی مونږ دا مړ سپارو چې کله مړ شي هغه مثال چې کوم دی هغه د مموند وي دا د کې ښخ کړي وی دې مونږ وسپارلو بیا به یې وباسو وطن ته به وړو دا یو غلطه طریقه ده ځان یې جوړه کړې ده اسلام کې دا سپارل نشته دی ابی بابا وی چې مونږ به دا خپل بچی راوباسو مونږ به دی افغانستان ته وړو مولوي صاحب ورته وایي بابا دا ته څه وایې دا خو یو کال وشو چې خو خپلې جنازه مړه کړې ده او ښخ کړی یم دی دعا ورته کوه نور ته څه غواړې وایي نه نه دا به مونږ وړو جګړه جوړه شوه چې مولوي صاحب د کلي مشران راغوښتو چې تاسو راشئ دا شان یو ویمه جوړه شوه مشران دا راکي رالو بابا ته وایي چې بابا ته بچي سره څه کوې اوس هغه وفات شوی دی خو خپلې جنازه پرې مخلوق کړې ده او ښه ورته نه سر زما او سر ستاسو زه به خپل بچي وړم یاره جګړه جوړه شوه مشران ورته وایي کته نه شي وړی ته دې قبر له لاس وړه که نه بیا بابا وی ښه ده چې نه یې راکوئ نو دا قبر اوس پړی چې زه خپل بچی ووینم هغې وي او دا به درې وکړو هغه مشران یو راولګېدو واته کسانو ته وي چې د دې قبر دا بهرنی نیمه حصه اوس پړی ټول قبر اوس پړی چې کله د تبی لرې کولو وخت راشي بیا راوخېږي دا بابا به ورکوز شي هغه شانتې وشو چې تبی د لرکولو وخت راغی ورته دا بابا ورکوز شو اوس
او بیا هم ځان سره کوزه کړه. بابا چې کوز شو تبه یې لرې کړله، بابا په قبر کې بېهوشه شو. مولوي صاحب هغه ځای ناست و چې 10 منټه تېر شو، یو طالب ته یې ورشه دا څنګه ملاقات دی، او بابا راوباسه. هغه چې راغی طالب مړ شو، کتو سره طالب مړ شو. هغه بیسار شو، مولوي صاحب دا څنګه خبر دی. بیا په خپله راپاڅېد او سره طالبان راغلل چې ویې کتل هغه طالب مړو او بابا هغه بېهوشه پراته وي، دې خو راوباسئ. بیا مولوي صاحب او طالبان چې وړاندې شو خبر ته، هغه حافظ قرآن چې و د هغه د دې خپو نه یو تکه شنه څانګه د ګلابو راغلې وه، او دې سپېږمو ته یو غټ تک سور ګلاب لګېدلی و، او دې حافظ قرآن خندل. چې ویې کتل نه د سینې د پاسه قرآن شریف پروت و، دیم خراب شو. ورته نبی اسلام فرمایي چې د حافظ قرآن په سینه باندې قرآن شریف پروت دا طالب کې دی اوس عالم دی راګی کې اوسېږي امام دی. ده ما ته خبره کوله چې مولوي صاحب دغه موقع باندې زه خپله موجود یم، دا واقعا ما خپله لیدلې ده چې قرآن شریف د حافظ قرآن په سینه باندې او بالکل د حافظ قرآن خندل او یو تک سور ګلاب یې په دې سپږمو باندې پروت. بیا دیا راواغستو، ابی بابا خو لړو دعا ورته وکړله، غم خور شو. بیا بل غم جوړ شو، طالب مړ شو. دا د قرآن شان دی، د الله تعالی قرآن سره ډېر لوی عظمت دی. دا نن چې تاسو دا بره اسمانونه وینئ، لوړ سپوږمۍ ستوري وینئ، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتي، دا صرف دې قرآن ته ولاړ دي. دا دومره لوی نظام دې قرآن ته ولاړ دی چې څومره پورې دا قرآن شریف په دې ځمکه شته، هر څه اسمان به هم وي، لمر به هم وي، سپوږمۍ ستوري به هم وي، ځمکه غرونه دریابونه انسانان پیریان فرشتي، دا هر څه به وي. یو وخت داسې را روان دی چې دا قرآن به بره لړ شي. چې کله بره ځي بنګال به کوي، څنګه چې تاسو د دې مچو دا ګبیل پرې کوئ، دا مچه یو طرف ته کوي. د دې مچو یو مشر دی یعصوب ورته وایي، یعصوب مخکې شي دی ورپسې شي او بنګال کې روانې وي. دغه رنګې دا قرآن شریف په بنګال کې او بره وځي. یوازې د کاټلنګ نه باندې دي، تمامي دنیا نه باندې، تمامي دنیا کې ودا بنګال یو ناشنا انقلاب راشي. چې کله قرآن شریف بره لړ یاد لرئ، نه به دا اسماني بره، نه به دا سپوږمۍ ستوري لمر وي، نه به دا غرونه دریابونه، هر څه به الله ختم. قرآن شریف دا معمولي کتاب نه دی ګورئ، دا نظام ټول ده ته ولاړ دی چې دې څومره په ځمکه ستره نظام دی. چې کله قرآن شریف دومره لوی کتاب دی، دا د خدمت قابل دی که نه دی؟ په ده خپلې پیسې ولګوئ، خپل ځانونه پې ولګوئ، خپل بچي پې ولګوئ، چې دا زمونږ د باقي پاتې کېدو کتاب دا دی.